सैनिटाइजर, हैंड वॉश, ब्यूटी क्रीम, सोप, फेशियल के 11 अक़साम अब साशे में भी हर जगह दस्तयाब हैं। किन विन की मसनूआत, चेहरा खूबसूरत और शख्सियत पुरवकार। प्रोग्राम जमा करे जमा पहचान के तास्ता हर करे हुई मून सरा लन प्रोग्राम जमा करे जमा पहचान के कम मिलमा मौजूद दे हगई दयो गरीब कोरोना ताल्लुक साथी हो जड़े देर ज़्याद अमीर दे वले अमीर दे चिहागई पसले के द गरीब खल्को द पारा यो दर्द दे और दे दर्द लगा वाला अलगवाने ना सोशल वर्क शुरू को और तो उस पूरी द 15 मुख्तलिफ तंजीमों सरा पर सोशल वर्क के दे वाबस्ता है मुंसरा मिलमा दे जनाब इफ्तिखार खान चमकनी से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सेम सुभान है खैर अली खैर दी जी तासो खै जी मुंग तस्तकबल प्रोग्राम के हर करे हुई जी मेहरबानी शुक्रिया। नुंडे खुरा त दवे कि द सोशल वर्क आगाज हम पकुम उम्र के करे रे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टोलना अवल खो ज د चमकनी टीवी او د غي د ټیم شکریا ادا کوم چې هغه دومره قیمتي وخت کو او دلته کې راغل او نن زما سره دلته کې ملمانه دي نو زه د غي شکریا کوم ډیر مهرباني। سوشل ورک خو لکه د وډوکوالی نه زما زړه کې ډیر دغه شوق او چیرې لکه څنګه چې خلق د وړوکوالي نه شوق ساتي چې د انجینیر شم زه د ډاکټر شم زه د یو غټ افسر شم خو د ما په زړه کې چې کم دی نو د غریبانو د مسکینانو د یتیمانانو د پاره په زړه کې درد او ما وی چې زه د هغې خدمت وکړی شم درته ووایې چې خلق چې سبق هم ترکې او څومره ویلی دی بېبسي به ورته زه ووایم او سوشل ورک نو لکه دا شاته پسې پوسټ سپورټ هم نو مطلب دا دی نو دا لکه تعلیم مانا نیمګړی پاتې دی نو ما تقریبا اف ای پورې تعلیم کړی دی مزید گنجائش نشو کېدی نو بس سپورټ نو غریبي وجي او لومبه اکټیویټي د ایز ا سوشل ورکر کم دینه سٹارټ شته و سوشل ورک خو لکه لومبه خدا دې چې څنګه ماته ستوي چې یاره داسې ماشومان چې لکه غي تعلیم نه محروم وو تعلیم نشو کوله نو سٹارټ ما دا غي د تعلیم د پاره د چایلډ لیبر چورته وي دا غي نه واغستو جی جی ما وی چې دا د کوم معماران دي او ولې دی هم دغه سره د ماحول سره وابسته نشي نو چایلډ لیبر په سوګر دي د هغه ماشومان چې با په ډیرانو باندې ځان لا د رزق پیدا کېدو یو ذریعہ پیدا کوله هغه پسې بیا په دې ورکشاپونو کې کم ماشومان چې به بې بسه د تعلیم نه پاتې وو هغه باغی کې کار کولو دي ټولو پسې زوګر دي د کلندریان چې بچا کولې هغه پلارانو ته ما ریکویسټ وکړو او د هغې استادانو مصري خانو کې یا سوزکو ډریورانو ته به ما ووایي چې یاره صرف 2 غنټو لی دی مال راکوه چار د ایښي هغې ما سره اګري شو او لکه وس خو نو معمولی د خپل ممبرز نه به ما چندې راغونډې کې هغې له به مې کتاب واغستو او یو ځای کې به مې راغونډ کړل هغې ته به ما هغه سبق به مې ورته شروع کړو بس دې سره سره چې کم دی نو داسې لکه غټه چندې یا مونږ چانه غوښتي هم نه دي خدي دا راته ووایي افتخار بھائی چې دغه تاسو کلي کې کار شروع کړو نو د کلیوالو ریسپانس تا سره څنګه وي نعمت خان صاحب دا خو لکه ډېرو ښکلی کوېسچن تاسو وکړو ماشاءالله د کلیوالو ریسپانس ما سره خو چونکې د غریبۍ په وجه باندې لکه ډېر خلک چې کم دی نو لکه ما له توجه نه راکوله خو کله کله چې زما د ارګنایزیشن عروج طرف ته روانو نو بیا چې کم دی نو ما سره پکې خو کسانو د دې کلي چې کم دی نو ممبرشپ وکړو او اوس هم ما سره دي او زما قافله کې ما سره روان دي په لومبي ځل تاسو کوم پلیټفارم سره ټچ شوي د کلي خدمت هم وکړو یا تا داسې کوم پلیټفارم جوړ کړو لومبي ځل خو لکه ما یو لوکل ارګنایزیشن جوړ کړو
خپل علاقائی لوکل ممبرز ما ځان سره واغسل مشال ویلفیر ارګنایزیشن خو لکه لوکل تنظیم کې ډیر طاقت هم ني او لکه کمزوري وي بیا چې کوم دی په 98 کې ماته یو غټ پلیټ فارم ملو شو پاکستان یوث ارګنایزیشن چې دا په آل پاکستان کې بلکې بیرون ملک کې هم دا ارګنایزیشن صرف سوشل ورک باندې کار کوي نو هغه ما جوائن کا او ماشاءالله په هغه کې ما ډېر ښه کارونه وکړ ډېر مخکې پکې لاړم او مطلب دی ته 98 والا تر اوسه پورې زه د هغې پریزیډنټ یم دا راته ووایي چې د پاکستان یوث ویلفیر ارګنایزیشن سردار باچا صاحب ستاسو سره دغه څنګه کوارډینیشن څنګه کوارډینیشن خو هغه خو خدمات هم د چا نه پټ نه دي هغه خو لکه ځلېدلې ستوري دي او کله چې زه لاړم هغې ته کېناستم او هغې زما په زړه کې دا درد وکتو نو هغې مخې سره چې کوم دی نو زه ایکسپټ کوم ماته وایي چې یاره دا شمه زه تاله در کوم او په چمکنو کې به دا شمه ستا په نګرانۍ کې روښانه وي افتخار دا راته ووایه چې ماشاءالله ته تنظیمونو سره ډېر مختلف تنظیمونو سره ما څنګه ذکر وکړو چې تاسو تقریبا 15 تنظیمونو سره وابسته نو زموږ ناظرینو ته هغه ووایي چې تاسو کوم تنظیمونو سره تر اوسه پورې کار کړی او د فلاح او بهبود کارونه هم کړي کله چې ما پاکستان یوث ارګنایزیشن مکمل پهل کو نو زمونږ سوشل ایکټیویټیز چې کوم دی نو په ریډیو په ذریعه د الکترونیک میډیا په ذریعه د ټي وي په ذریعه باندې نو اخباراتو په ذریعه باندې لکه خلکو ته پته ولګېده ځکه چې دې کې ما کوم ایکټیویټیز کول د کلي کې نو لکه بار نه به خلک غټ غټ افسران منسټران دا ټول به راتلل زما پروګرامونو له نو بیا لکه د نورو تنظیمونو هم دې طرف ته نظر شو چې یاره زه بند ناچیز چې لکه دومره سوشل ورکر اپنی مدد آپ بغیر لالچه کوي نو مونږ دې هم ځان سره کوو نو په 1992 تا حال پاکستان یوث ارګنایزیشن پریزیډنټ را روان یم چې کوم دی نو چیرمین صاحب ما ته آفر کړی دی چې یاره ډسټرکټ کوارډینیټر تاسو جوړوم او جی او په 2002 نه چې کوم دی چیرمین ویلیج ایجوکیشن دا یو سوشل اداره ده SRSP هغې زه جوړ کړم او بل چې کوم دی نو ډسټرکټ او د نوشهره چیرمین رابطه کمیټي هم جوړ کړم چې یاره ته د ایجوکیشن دپاره په ډسټرکټ پېښور او نوشهره کې به ته رابطې ساتې د کوم کمیونټي سکولز چې دي د نگراني به ته ساتې 1992 نه تر 2006 پورې لکه حکومت سره هم فری آف کاسٹ سیکشن کمانډر QR پولیس چې کوم دی نو هغه کار سره انجام کړی دی او 2005 نه تاحال چیرمین مشال ویلفیر ارګنایزیشن ډسټرکټ پېښور 2006 نه تاحال چیرمین المول سحر ویلفیر ارګنایزیشن ډسټرکټ پېښور دا هم زه هغې کې خپل خدمات سره انجام کوم 2007 نه 2010 پورې صوبایي چیرمین یونایټډ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن دی زه صوبایي صدر کوم چونکې د دې د ارګنایزیشن د 1981 نه را روانو خو هغه په مخکې نه تلو نو هغې ما ته ریکویسټ وکړو چې یاره دا چیرمینشپ مونږ تاله درکو زمونږ د ارګنایزیشن لږ مخکې که نو دی صوبایي چیرمین پاتې شوی یم 2007 نه تاحال سینئر وایس چیرمین انقلاب ویلفیر ارګنایزیشن دا هم خدمات سره انجام کوم او 2007 نه 2010 پورې چیرمین لایف سټاک ویلفیر ایسوسییشن دا د دې کلي دپاره د یوازې د انساني خدمت نه د زناورو خدمت هم په موږ باندې فرض دی نو هغې هم زه لکه د دې کلي د لایف سټاک چیرمین کوم سینټایزر
हैंड वॉश, ब्यूटी क्रीम, सोप, फेशियल के 11 अक़साम अब साशे में भी हर जगह दस्तयाब हैं। किन विन की मसनूआत, चेहरा खूबसूरत और शख्सियत पुरवकार। اتخاذ الدارات وی چې دې دومره ډېر لوی ادارو سره کار وکړو. دا راته وایي چې د کلي دپاره کې ستاسو څه داسې خدمات دي چې تاسو ایز ا سوشل ورکر کړي؟ نو کلي دپاره خو تاسو ته چې څنګه ما په شروع کې وویل چې مونږ خو لکه داسې چاته نه وایو اوسه پورې به تاسو ته د کلي خلکو ته هم پته نه لګي چې یاره د دې کلي له څه کړي دي. خو مونږ چې څه کړي دي نو نیکي کر دریا میں ډال، نو مطلب مونږ چاته دکاوه نه کوو. خو به هر حال څومره چې زمونږ وس کېدو د خپل طاقت مونږ کې نه و، لکه مونږ به د هغې خلکو فریاد متعلقه محکمو ته وړو، ادارو ته به موړو او د هغې چې کوم جایز حقوق دي نو هغه به مونږ هغې نه راویستل. ایجوکیشن کې خو ما چې کله تاسو ته ووایي چې دا چایلډ لیبر ما راغونډ کړل نو هغې دپاره ما سکول سټارټ کو او سکول چې کوم مونږ خپل بې بسه کېدو بیا یو فلاحي ادارې ته مونږ کېناستو، هغه یې مونږ سپورټ کو. نو هغه هر لکه پنځمه پورې به دا ماشومان مونږ رسول، هغې به م رخصتول، بیا به بل بیچ چې کوم مونږ شروع کولو نو دغه شان دا چایلډ لیبر مونږ به راغونډ کړل او پنځمه پورې به مونږ به هغې له تعلیم ورکو او دغسې جینکو له به هم مونږ تعلیم ورکولو او کم نور سرکاري سکولونو چې کوم مسایل به وو نو هغې به مونږ متعلقه افسر ته وړل، د هغې هغه مسلې به مونږ حل کولې. ایجوکیشن سایډ باندې لکه دا تګ او دو مونږ کړی دی. الحمدلله زمونږ نه داسې ماشومان وتی دي چې هغه انګلینډ ته رسېدلي دي او مطلب دا دی چایلډ لیبر سکول نه په ډسټرکټ پېښور کې لکه زما د سکول نه داسې یو ماشوم سلیکټ شو چې هغه کله هغه ټایم پریزیډنټ جنرال مشرف چې کوم دی د هغې وایف پېښور ته راتله نو د دې چایلډ لیبر سکول ماشومان هغې دپاره استقبال له سلیکټ شو او هلته کې خپل تقریر چې هغې کوم وکړو نو د هغې د لاس نه د ماشومانو ته زما ماشومانو ته انعامات میلاو شوي دي او دا او دا ما ته دا اجازه حاصل دی چې د دې چایلډ لیبر سکول نه داسې کلاړي وتی دی چې هغه نن د افغانستان په کرکټ ټیم کې لوبیږي. هیلث باندې خو لکه تاسو ته چې موږ مختلفو ان جی اوز به لکه مونږ کوارډینیټرز جوړ کړو ډسټرکټ پېښور ټول هیلث باندې به مونږ کار کولو، بي ایچ یو نگرانیانې به هم کولې او دغسې مونږ په دې کلي کې فری میډیکل کیمپونه کول چې هغې به مونږ غریبانو خلکو ته فری علاج ورکولو او فری دوايانې به هغې ته میلاوېدې. افتخار خان په اخره کې به خپلو مینهوالو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ ټولو نه مخکې خو خپلو مینهوالو ته د دې علاقې خلکو ته د دې صوبې خلکو ته د دې خپل ملک خلکو ته دا ریکویسٹ کومه چې جس نے خدمت کی اس کی خدمت کی جائے گی او څومره لرې تلل چې کوم دي څومره مینه چې کومه ده څومره محبت چې کوم دی چې په سوشل ورک کې دی نو هغه په بل څه کې نشته. نو ټولو ته زه دا ریکویسټ کوم چې تاسو سوشل ورک طرف ته راشئ، د انساني خلکو خدمت وکړئ، د هغې خدمت ضایع نه ځي او د دې صله چې کوم دی ډایرکټ الله تعالی ورکوي خلکو له. ډېره مهرباني سر، شکریه، ډېره مهرباني، تhank you، شکریه جی، ډېره مهرباني. مینهوالو دا زموږ د کلي سوشل ورکر افتخار خان، موږ د هغې ډېر زیات ممنون مشکور یو چې هغې خپل ټایم نه څه ټایم چمکني ټي وي لوستو او د چمکني ټي وي په سکرین باندې تاسو سره خبرې اترې وکړې. انشاءالله بیا میلاویږو، تر هغې ته پورې تاسو نه اجازه غواړم. دا الله پامان. سینیټایزر، हैंड वॉश, ब्यूटी क्रीम, सोप, फेशियल के 11 अक़साम अब साशे में भी हर जगह दस्तयाब हैं। किन विन की मसनूआत, चेहरा खूबसूरत और शख्सियत पुरवकार।